أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. نحم لسم نمبر آیات تے دے سورة النحل. دے دن اللہ حجت تامی وعلى الله قصد السبيل. والله پاک باندې بیان د سمې لارې دی. الله تبارک وتعالى دلائل ذکر کول نو دا عظیم دلیل د الله په وحدانیت او په توحید باندې دا دی چې رب کریم خپل بندګانو ته دوه لارې ښوولې دي. یو لار رونو د خیر ده او بل لار د شر ده. الله په نیکۍ باندې چاله پاغه ټیم انعام نه ورکي او نه په ګناه باندې چاله پاغه ټیم عذاب ورکي. دا معاملې مونږ ته ځکه وران ښکاري چې مونږ په نیکۍ په کار باندې مطمئن نه یو او د ګناه په کار باندې مونږ یریدونکي هم نه یو. ته الله تبارک وتعالى پاغه ټیم باندې پاغه لمحه باندې د ګناه سزا ورکول یو تن بم ګناه او غلطی نه کول او رب کریم پاغه ټیم پاغه ساعت باندې د نیکی بدله ورکولا نو هر سړی باندې کلاره طرف تراله. ځکه مونږ الله په لاس سودا خوخو. یو انسان هغه ته وای سحر په مانځ کې مونږ د دراشن وړو ورکو د مانځ نه بعد نو بیا به زمارونو په دې جماعتونو کې به سحر زیږي. او چونکه معاملې نسیاد نه موږ دومره توجه نه ورکړو. رب کریم ته د ولارې خولې دي. یو لار کاګه دا یو نه غدا. بس الله کو وختل ټول خلق به بنې غلار راوستي. خدا دنیا الله وای دا دارالامتحان دی. د دې وجنا الله تعالی دا پزان لازمه کړی دی. وعلى الله قصد السبيل او بالله باندې بیان دې دلاري نیغه ومنها او بازه د دغلارنا جائر کگیدی ولو شاء لهداكم او كغفتل الله خامخا هدایت به کړو تاسو تاجمعین پجما. د دې نه هم دلیل الله تعالی ذکر کوي. دوم دلیل او دلیل عقلی دی او بده دلیل کې الله تبارک وتعالى د اسمان د اوبو ذکر کوي او بیا الله تعالی د زمکه د اوبو تذکرہ کوي. د اسمان اوبو الله د سکلو د پاره د خپل بندګانو لور کړی دي او د زمکه وب الله دیونو بوټولا د وب کولو د پاره ور کړی دي. کدا وبنه نو د انسان ژوند ممکن نه دی. نوم نمبر دلیل عقلی دا ذکر کوي هو الذی الله غزاد دے انزل من السماء ماء چراوری د اسمان نه وبو لکم ستاسو د پارا منه دا غینا شراب سکل دی ومنه او بازی د دغی اوبونا شجرن ونی پکیگی فیه تسیمون چه تاسو پاقی باندې ساروی سروی. بعض مفسرین د تفسیر وی د شجر نه مراد د ونی هم مرادی چې هغه په خاخونو په تناو په زیله مشتمل وي. خدا سے ډیر بوټي دي چې هغه په ځمکه خوريږي لکه واخه شو
نو دا ټول هم په شجرون کې راځي، دا هم د ځمکې رازرغونېدل دي، دوانه بګي کېږي. دویم نمبر دا ونه چې دنه دا هم اصل کې بوټي وي، خو الله په خپل قدرتونو باندې راغټه کې نو بیا یې لوی تنت نه جوړش، بیا د انسان باغې پر غورځول باندې یعنی چارې په ناراضي. دا هم تو کنه ما کچ کې خس کې ته غي چې تو ته بوټي وي غیا وته دا غین الله دا لوی تنه پزما کو درولې ده. دا هم الله په دی وبو باندې راځرونه. دویم نمبر د اسمان او بيد سکلو ذکر کړو او د ازمکه او بيد فصلونو ذکر کړي. الله ستانه په دې باندې سبیل او چارج نه غواړي، تا ته په دې کې فکر کړه د الله د قدرت کارنامې دي. ورپسې وی یوم بیت لکم را ټوکې تاسو د پارا به زرع پدیو باندې فصل والزيتون او خونان والنخيل او کجور والاعناب او انګور ومن كل ثمرات او هر قسم میوه. دلته کې الله نخیل ذکر کو، نخیل کجور ته وایي، پدې کې تفقه موجود دی، فکر وکړه. اته چې دا کجور سپینه کې خپل ته ورواچي نو د نن نه بعد چې ته کجور سپینه کنه الله دا آیات ته ذکر کو، الله کجور پیدا کړی دا د دې سنت چې ته دا سپینه کې خپل ته ورواچو دا کجور راواخله سپینه کا. دا کجور الله په سلور مقامات په قران کې ذکر کړی دا. دا کجور چې تاسو وای الله پیدا کړی دا دا راواخله د زړی او د دې کجوري د دې زړی او د دې غوخي په دې میز کې نری پټه. دغه فرت الله تعالی په قران کې کتمیر دا نقیر ذکر کړی دی. الله سره د دنیا قدر او قیمت د دې نقیر په اندازې نشته. دا پټ راواله د سونی سزانتا وای د مار رب کریم مو چې د ما سره د دنیا قدر او قیمت د دې په برابر نشته. دا په یوې کجوره بیا مسلمانانو دا زړه چې د کله د کجوري نه راوېستو نو بیا ستن را واخلاو د دې کجوري په دې زړه په دې چون کې یو تار پروت وي، هغه ته فتیل وي. هغه د سوي فتیل دم په قران کې الله ذکر کړی دی. بیا چې دا زړه پاستر کې د دې په دې شا باندې یو طرف ته نری خال وي، هغه ته قتمیر وي. قتمیر هغه ته فتیل وي، نقیر هغه ته وي، او قتمیر دې پټ ته وي، د دې زړی دا کپن چې کوي دې ته قتمیر وي. او فتیل نری تاری چې د اډو کې په دې زړی کې پروتي. او نقیر دغه نری داخته وي. الله دومره ظلم پچا د قیامت پر ورځ نه کوي. الله وایي د خپل بندگانو باندې د نقیر په اندازې ظلم نه کوم. نقیر څه ته وایي؟ د هاډو کې د کجوري پشا چې کوم نری داغ وي، دومره معمولی شان ظلم الله نه کوي. چې کجوره خوري دا د سیکو ادمه الله په دې یوې کجوره کې ما د څومره خبرې کړې. ورپسې والاعناب او انګور الله تعالی دې کې بشماره علاجونه پیدا کړی دي. د دینه سرکه جوړیږي، د دینه وسکه جوړیږي، هغه د دل او دماغ د جګر په بیمارو کې کار ورکړي، زړه له طاقت ورکړي. یا مراد د دینه اعناب نه مراد عنب جمع ده. عنب مرخنو ته ویل کېږي. نو الله تعالی تاسو او ماته هر چاته وي مرخنو ته وګوره. دا مرخنۍ د دینه شربتونو جوړیږي، د علاج په تور استعمالي. شربتونه د حکیمان جوړي، شربت عناب د وینې د صفای د پاره، د جګر د ګرمایش د پاره داغینه اعلی دوايانې جوړیږي. نو دا تعالی الله پاک پیدا کړی دي. والزيتون والزرع الله تعالی فصلونه، نو د فصلونو څومره اقسام دي. والزيتون الله خونان پیدا کړی دي، او خونان خاص کر دې به تیل وزي، او دغه تیل ته الله تعالی په قران مجید کې برکتی تیل ویلي دي. او هغه د ډیرو مرزونو بدني
اندرونی او ظاهری بدنی مرضونو علاج دی. والنخیل او دا کجور والعناب او انگور ومن کل الثمرات او قسم میوی داسې میوی دی مسلمانانو چې مونږ لیدلې دي خو مونږ خوړلې چته نه دي هغه په هر علاقه کې ځان له پیدا کیږي. ان فی ذلک لآیه یقینا فدی کې خامخا دلیل دی د توحید نخدا د قدرت د الله لقوم اغه قوم د پارا یتفکرون چې فکر کوي. نو دا فصلونه الله څنګه راخدي تاسو مسلمان ځان عاقل جوړ کله فکر وکړه ته د الله قدرتونه معلومیږي کنه. زیتون ته وګوره اعلی تیل د دې خونه د ون الله راو باسي. دویم نمبر کجوره ته وګوره په دې کې الله ماته کمی خبرې کړې دي. انګور ته وګوره څومره د شفا چیز ده. هر قسم میوه الله پیدا کړی دي. نو بده هر یو څه چې فکر کوي الله وې دا هغه قوم د پاره نه خېدي چې څوک فکر کوي. مونږ یې رااله خپل ته ولو او دا وایو چې الله په دې کې ماته د فکر وایي دي. دویم نمبر وسخر لكم الليل تم دلیلا الله تاسو د پاره شپه او ورځ مسخر کړی دا. کټول او ورځ شپه ورونو انسان باندې خراب او کټول او ورځ وې همیشه ورځ د انسان به بیا هم نشو پاتې کېږي. نو شپه د آرام د پاره او ورځ د کار د پاره د شپې عموما څومره تکلیف خلکو ته د کار روزګار دا د الله تابعدار کړي د خپل حکم باندې. وسخر لكم الليل او پکار لګولې د تاسو د پاره شپه والنهار او ورځ والشمس او نور والقمر او سپوږمۍ والنجوم او ستوري مسخرات دا تابع کړی شوی دی به امره په حکم د الله. نور په خپل ټیم باندې راخیږي سپوږمۍ په خپل ټیم باندې راخیږي ستوري په خپل ټیم باندې راخیږي. بلکې ماهرین وی علم الفلکیات والا وی الله رب العزت د انوار پر رڼا باندې ستاده پر میوه او فصلونه پخې بیا د سپوږمۍ پر رڼا باندې پدې کې خوندونه پیدا کړي. د سپوږمۍ پر رڼا باندې په هر میوه کې او په هر فصل کې خوند پیدا کیږي او د ستورو په ذریعہ باندې په هر میوه او فصلونو کې رنگونه ارچول کیږي. ګور هر یو میوه ته ګور داغه ژړ رنگي سوري قسمه قسم دا رنگونه چې الله په میوه او فصلونو کې اچي علم فلکیات او الله د لیکلي دي دا الله د ستورو په ذریعہ ور اچي. دا ستا په ډیوټي لګیا نه دي دا سپوږمۍ ستا په کار ستا په خدمت کې لګیا نه ده. د نور ته ګوره خو تا خپل ډیوټي ونه کړه. ان فی ذالک یقینا فدیک هم لآیات خامخا نخدی لقوم یعقلون داغه قوم د پاره چې عقل لري. نهم دلیل عقلی وما ذرأ لكم من الارض او را پیدا کوي الله تعالی راخیږي الله او را پیدا کړی دی الله هغه څو ذرأ لكم چې پاره کړی دی تاسو د پاره فل ارض فزمک کې مختلفا جدا جدا دی الوانو رنگونه داغه د هر څه شکل صورت ګور مسلمانانو د انسان نه علاوه د انسان او د پیرین علاوه چې سپر مګه کې دی الله تعالی پیدا کاغه زناور دي او دا مخلوقات د پیرین علاوه اتل زر مخلوقات دي. دا مخلوقات د انسان د پیدایش نه بلکې د آدم علیه السلام دراکو زیدون مخ کی د دلجوی د پاره د زړه لګیدو د پاره الله د دنیا ته اتل زر ارواح را لېګلې دي. شپږ زر ارواح په هوا کې دي شپږ زر ارواح په دریاب کې دي او شپږ زر ارواح په وچو بدن تین چکی 18 وس په هوا کې چې څوره مارغان دي دا غي په لکونو اقسام دي بلکې دا چې مرغې به جنون بلیدلې په چړیاګرو کې مونږ یو دا په کلاسه شي په دې مهو کې څو اقسام دي کوم چې دریابي مخلوق دي دا ټول شپږ زره اقسام دي. بیا په دې وچو بچوینه
درندگانو ته وګوره او شرمخانو ته وګوره او سپي پیشوګانو ته وګوره، بیا مارانو ته وګوره. په دې مارانو کې به څومره اقسام دي، په دې منظرو کې څومره اقسام دي. هاتیانو ته وګوره، سویو ته وګوره. دا چې ټول شمار کې د 6,000 اقسام دي. دا چا دپاره پیدا دي؟ الله وایي ولکم ما فی الارض جمیعا. څه چې په دې ځمکه کې درونو الله وایي دا ما تاسو له پیدا کړي دي چې ته په دې دنیا کې د دې نه فایده والی. د یو آتی غاښ هغه په زرګونو دوايانو کې استعمالېږي او د ټولو نه قیمتي څیز دی. دندانې فیل ورته وایي، په زرګونو دوايانو کې هغه استعمالېږي. د ټولو نه ګران شی چې د سرو زرو نه ګران دی د ځنګلي سوی دا غوټه چې کوم دی دا نوم په دې پورې یو غوټه انخطي هغې ته مشک نافه وایي. مشک عنبره مشک چې یادېږي دا د دغې ځنګلي سوی په دې نوم پورې یو غوټه انخطي دا الله په هغې کې پیدا کړي. خو چې کله د دې ماهرین خلک دا سویه کله ښکار کړي نو د ساه خطو نه مخکې به دا غوټه پرې کوي. که د هغې نه ساه وخڅو نو بیا دا هسې تش پوډر وي، دا وینه بیا پوډر شي خو خوشبویي پکې نه وي. او د هغې مشکو 3 ګرامه هغه په تنلیک دننه یو 10 کاله مخکې په 43,000 روپۍ د هغې 3 ګرامه مشک ډېر ګران څیز دی. دا الله چا له پیدا کړي؟ دا د ځناور په نوم کې، سوی په نوم کې. نو چې څومره مخلوقات دي الله تعالی پیدا کړي دي، ته یې څه پیدا کړي؟ تا ته فکر وکړه. ان فی ذلک یقینا فدی کې هم لآیاتا خامخا نښې دي د قدرت د الله لقوم دا قوم د پاره یذکرون چې یاد کې الله